بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه شپږم نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه وسما على المعنى. تدینا په مخکې عبارت کې صاحب کتاب د اسم تعریف ذکر کړو او بیا د اسم کم مشهور علامات دي نو هغه علامات ذکر کړو. تدې زینا مصنف د اسم وجه تسمیه ذکر کوي چې اسم تا اسم ولي وي. نو د اسم په وجه تسمیه کې د نحویانو په خپل مینس کې اختلاف دی. د بصری والا نحویان دا خبره کوي چې اسمون دا په اصل کې سیمونو یعنی دا ناقصی واویو. نو بیا خلاف قیاس د سیمون د اخیرنا وو دا حذف کړی شو او دغه سین دا ساکن کړی شو او تدې په بدله کې په شروع کې حمزه وصلی مکسوره راوړې شو. نو د سیمون نا اسمون جوړ شو او د سیمون معنی دا بلندی اوچتواله. نو اسم تا اسم زکه وی چې دا تدې کم مقابل دی یعنی فعل او حرف. نو اسم پاغي باندې بلند او ارفع دی او اوچت دی. نو دی وجینا اسم تا اسم وی چې دا پخپلو قسیمینو باندې بلند دی اوچت دی او د لوی شان والا دی. او اسم دا بفعل او په حرف باندې بلند زکه دی چې صرف د اسمونو نا کلام جوړیږي او تدې چې کم قسیمین دي یعنی فعل او حرف نو صرف دا غوینا کلام دا نه جوړیږي. ځکه چې د کلام او د جملې د جوړولو د پاره دا خبره ضروری ده چې په دغه جمله کې مسند الیه هم وي او مسند هم وي. نو دا صرف د اسم خاصیت ده چې اسم دا مسند الیه جوړیږي او مسندم جوړیږي. مثلا زید قائم دلته دو اسمونه دي او د دواړو نه جمله جوړه شوې ده چې زید ولاړ دی، زید دا مسند الیه دی او قائمون دا مسند دی. او کم فعل دی نو فعل دا صرف مسند به جوړیږي، مسند الیه د جوړېدو صلاحیت دا په فعل کې نشته دی. او حرف دا نه مسند به جوړیږي او نه مسند الیه جوړیږي. او د کلام د جوړولو د پاره د مسند الیه او د مسند به د دواړو ضرورت دی. نو اسم دا پخپل قسیمینو باندې دا زکا بلند او اوچت دی چې صرف د اسمونو نه کلام دا جوړیږي او د فعل او د حرف نه کلام دا نه جوړیږي. نو کم د بصری والا نحویان دی نو هغوی وی چې اسم دا د سیمون نه دی او د سیمون معنا دا بلندی دا اوچتواله دی. نو چونکه اسم دا هم په خپل قسیمینو باندې اوچت دی دا غینا ارفع دی نو دی وجنا اسم تا اسم وی. او کم د کوفی والا نحویان دی نو هغوی وی چې اسمون دا په اصل کې وو وسمون یعنی دا مثالی واویو. نو خلاف نو دا وو دا حذف کړی شو او تدې په بدله کې حمزه مکسوره راوړې شو. نو د وسمون نا اسمون جوړ شو او د اسمون معنی دا علامت چونکی اسم هم په خپل معنی باندې په خپل مدلول او مسما باندې یو علامت دی. نو دی وجینا اسم تا اسم وی. مثلا د یو کس درې ملګری دي، د یو ملګری نوم دی زید، د بل ملګری نوم دی عمر او د درې ملګری نوم دی بکر. نو کده زید عمر ته आवाज کوي
نو د دې طرف ته امر متوجه کیږي، ځکه چې دا امر دا نوم دا د خپل مسما او د مدلول باندې یو علامت دی. کده خالد ته आवाज کوي نو خالد متوجه کیږي، کم بکر دی او یا تدین علاوه کم نور کسان دي نو هغه نه متوجه کیږي، ځکه چې د خالد دا نوم دا په خالد باندې یو علامت دی. یا ته یو کس ته وی چې مالا قلم راواله نو دی به تعالی قلم رالی کتاب طرف ته به د هغې ذهن نه متوجه کیږي، ځکه چې دا قلم په خپل مسما باندې په خپل مدلول او په خپل معنی باندې یو علامت دی. او کته هغې ته وی چې مالا کتاب راواله نو د هغې ذهن به کتاب طرف ته متوجه کیږي، قلم طرف ته به نه متوجه کیږي، ځکه چې دا کتاب دا چې د کم سیز نوم دی نو دا په دغې سیز باندې یو علامت دی. نو کم د کوفی والا نحویان دي نو هغوی دا خبره کوي چې اسم دا په اصل کې وسمونو او د وسمون معنی د علامت، چونکه اسم هم په خپل مسما په خپل معنی او په مدلول باندې یو علامت دی، نو دی وجنا اسم ته اسم وای. لیکن مصنف رحمه الله کم د بصری والا نحویان دي دا غوی قول لای ترجیح ور کړی دا او د کوفی والا په قول باندې رد کړی دی. نو فرمایي ويسمى اسما لسموه على قسيميه، او اسم تا اسم نوم دا ځکه ورکړی شوی دی چې دا اوچت دی. سمو مطلب دی اوچتواله، دا اوچت دی بلند دی. علا قسیمیه بخپلو قسیمینو باندې یعنی بخپلو مد مقابلو باندې. لا لکونه وسما علی المعنى، نت دی وجنا چې اسم دا بخپل معنی باندې علامت دی. نو په دې جمله کې لا لکونه وسما علی المعنى مصنف رحمه الله د کوفینو کم قول له پاغه باندې رد وکړو. دلته صاحب کتاب فرمای لسموه علی قسیمیه، یو لفظ دی قسم او بل لفظ دی قسیم. قسم د یو سیز هغه ته وای چې هغه د هغې سیزو لاندې وي او د هغې نه خاص وي. مثلا د کلمې درې قسمونه دي، یو اسم دی، بل فعل او دریم حرف دی. نو دا اسم فعل او حرف دا د کلمې لاندې دي، د کلمې لاندې داخل دي او د کلمې نه دا درې ونه خاص دي. ځکه خاص دي چې اسم دا فعل او حرف ته نه دی شامل، فعل دا اسم او حرف ته نه دی شامل، او دا غشانت حرف دا اسم او فعل ته نه دی شامل. او کومه کلمه ده نو کلمه عام ده، دا چې څنګه اسم ته شامل ده نو دا غشانت فعل او حرف ته هم شامل ده. نو قسم دې ته ویل کېږي چې هغه د دغې سیز لاندې داخل وي او د هغې نه خاص وي. او کم قسیم دی نو چې دو سیزونه په خپل منځ کې یا درې سیزونه په خپل منځ کې قسیم وي نو هغه به د یو بل مد مقابل وي، د یو بل به مخالف وي او د یو دریم سیز د لاندې به دغه داخل وي. مثلا اسم فعل او حرف دا په خپل منځ کې قسیمین دي. اسم د فعل مخالف دی، فعل د حرف مخالف دی. چې کم سیز اسم وي نو هغه به فعل نه وي، او چې کم فعل وي نو هغه به اسم او حرف نه وي. لیکن دا ټول دا د کلمې دو لاندې داخل دي. بیا مصنف رحمه الله د فعل تعریف کوي. نو د ټول نړمبه د فعل تعریف کوي، بیا د فعل علامات ذکر کوي، او بیا په آخر کې د فعل وجه تسمیه ذکر کوي. نو مصنف د فعل تعریف په دې الفاظو سره کړی دی: وحد الفعل کلمه تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى. تدې ځای پورې مصنف د فعل تعریف کړی دی، او د فعل د تعریف حاصل دا دی چې فعل د هغې کلمې ته وایي چې هغه په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي، او په دریو زمانو کې یوه زمانه پکې هم موجود وي، یا پکې ماضي موجود وي، یا پکې حال موجود وي، او یا پکې استقبال موجود وي. نو په دې تعریف کې
کم د فعل دا لفظ دی نو دا لفظ دا معرف دی او محدود دی ځکه چې تدی تعریف کیږي او دا کم تعریف دی نو پدې کې دا کلمتون دا لفظ دا جنس دی ځکه چې دا معرف یعنی فعل ته هم شامل دی او دا فعل کم غیر دی یعنی اسم او حرف ته هم شامل دی ځکه چې په کلمه کې کې د فعل سره اسم او حرف دا هم شامل دي بیا تدل علی معنی فی نفسها دا فصل اول له په دې الفاظ سره د فعل د تعریف نه حرف اوته ځکه چې حرف په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي لیکن د فعل په تعریف کې اسم دا داخل دی ځکه چې هغه هم په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي نو دلالتا مقترنتا بزمان ذلك المعنى دا دویم فصل له په دې قید سره د فعل د تعریف نه اسم د اوته ځکه چې اسم اگر چې په خپل معنی باندې دلالت کوي لیکن په دې کې د دریو زمانو نه یو زمانه هم نه وي او فعل کې په دریو زمانو کې یو زمانه موجود وي نو په دې قید سره د فعل د تعریف نه اسم دا بهر شو نو مصنف فرمای وحد الفعل د فعل تعریف داده کلمه تدل علی معنی فی نفسها چې فعل داسې کلمه ده چې هغه په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي فی نفسها کې دا فی د په معنی د بعد یعنی بنفسها په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي دلالتا مقترنه داسې دلالت چې هغه ملاوي بزمان ذلک المعنى تدغه معنی د زمانه سره یعنی په دریو زمانو کې پکې یو زمانم وی کزورب یضرب او اضرب مصنف رحمه الله د فعل درې مثالونه ذکر کړل نو زوربا دا فعل دی ځکه چې دا په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي او په دریو زمانو کې پدې کې د ماضی زمانه ده یعنی هغه یو کس په تیر شوی زمانه کې وال وکړل یضربو دا د مضارع مثال له په مضارع کې دو زمانه وی حال او استقبال لیکن په دغه دواړو کې به په یو وخت کې مونږ ته دینا یو معنی اخلو نو یضربو نو دا هم په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي او په دریو زمانو کې هم په دې کې یو زمانه موجود ده یا به پکې د حال زمانه وي او یا به پکې د استقبال زمانه وي او درې مثال ذکر کړی دی د امر او دغه مثال ذکر کړی دی اضرب چې ته اوه نو اضرب یعنی ته اوه پراتلون کې زمانه کې نو دلته دا هم په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي او په دې کې راتلون کې زمانه د استقبال وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسين وسوف والجزم تدی زینا صاحب کتاب د فعل سوارلس علامات ذکر کوي تر دو ونون یت تاکید پوری پدې علاماتو کې د ټولو نړلمبه علامت مصنف دا ذکر کړی دی ايصح الاخبار به لا عنه چې فعل به مونږه هغه کلمې ته وایو چې پدې سره خبر ورکول صحیح وي لا عنه نه تدینا د فعل لمبه علامت دا دی چې پدې سره خبر ورکول صحیح وي لا عنه نه تدینا او بیا په خپل تدی جمله وضاحت تدی عبارت په اخر کې کوي ومعنى الاخبار به ان يكون محكوما به چې په دې سره د خبر ورکولو تدی مطلب او معنی دا ده چې دغه فعل دغه لفظ دا محکوم به وي یعنی په دې سره په بل سیز باندې حکم لګیدل وي او په بعضو کتابونو کې تدین تعبیر داسې شوی دی چې فعل دا به مونږ هغه کلمې ته وایو چې هغه مسند به وي او مونږ به تدین آسان تعبیر دا وکړو چې د کوم سیز په باره کې خبره کیږي نو دغه سیز ته اسم وای او دا کوم خبره چې کیږي نو دغه خبره ته فعل وای دته مونږه مسند بهیم وای دیتا اخبار بهم وی او دیتا محکوم بهم وی نو فرمای وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه د فعل علامت دا دی چې په دې سره خبر ورکول دا صحیح وي لا عنه نه تدینا
یعنی په فعل کې خدا خاصیت شته دی چې تدې په ذریعہ باندې به مونږه د بل سیز نه خبر ورکو، لیکن په فعل کې دا صلاحیت او استعداد نشته چې مونږه تدې نه خبر ورکو. او د دې مثال دی رجل یضرب چې سړی وال کوي، نو دلته دا یضربو فعل دی، نو د دې وهلو دا خبر دا مونږه په فعل سره ورکړی دی او د چا نم ورکړی دی؟ د رجلون نم ورکړی دی. وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسين وسوف والجزم. په دې جمله کې مصنف د فعل سلور نور علامات ذکر کړل چې په کومه کلمه باندې قد داخل شوی، یا په سین داخل شوی، یا په سوف داخل شوی، یا په آخر کې جزم وي. نو دغه کم الفاظ دی او کمی کلمې دی دا به هم افعال وي. د قد مثال دی قد سمع الله، نو دلته په سمع باندې لفظ قد داخل شوی دی، لہذا دا سمع دا فعل دی. بل مثال دی قد يعلم الله، نو دلته په يعلم باندې لفظ قد داخل شوی دی، نو دا يعلم دا فعل دی. د سین مثال دی سيضرب، او د سوف مثال دی سوف يضرب، او د جزم مثال دی لم يضرب. نو بکمه جمله باندې بکم لفظ باندې چې قد داخل شوی، لفظ سین په داخل شوی، یا په سوف داخل شوی، یا په آخر کې جزم راغلی وي، نو دغه الفاظ او دغه کلمې دا به افعال وي. بیا فرمایي والتصریف الى الماضی والمضارع. د کومې کلمې چې ماضی او مضارع گردان کیږي نو دغه کلمات دا به هم افعال وي. نو کم د ماضی گردان دی دا هم افعال دي، کم د مضارع گردان دی نو دا هم افعال دي. مثلا ضربا ضربا ضربو ضربت دا د فعل ماضی سونه گردان چې دی نو دا ټول افعال دي. دغه شان د کم مضارع گردان دی یضربو یضربان یضربون د اخره پوری، نو دا ټول افعال دي. بیا فرمایي وکونه امرا او نهیا، د یو کلمې امر کېدل او نهی کېدل، نو کم د امر گردان دی او د نهی گردان دی نو دا هم افعال دي. د امر مثال اضرب اضربا اضربو، او د نهی مثال لا تضرب لا تضربا لا تضربو د اخره پوری. واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت. بل علامت دا ذکر کوي چې د کومې کلمې د کوم لفظ په آخر کې ضمیر مرفوع متصل بارز لګیدلی وي، نو دغه لفظ دا به هم فعل وي. د کوم لفظ په آخر کې چې ضمیر مرفوع متصل بارز وي نو هغه به هم فعل وي. بارز مطلب د ښکارا، او مرفوع یعنی د فاعل ضمیر وي یا د نائب فاعل وي. او دلته به دا خبره مونږه یاد ساتو چې د فعل ماضی کم گردان دی، نو د فعل ماضی کم سوال له صيغې دي، نو په دې کې دو صيغې داسې دي چې په دې کې ضمیر مستتر وي او کله پکې وي او کله پکې نه وي. هغه دو صيغې دا دي، یو ضربا یعنی کومه لومبۍ صيغه ده، او کومه د څلورم نمبر صيغه ده، یعنی د واحد مؤنث غائب صيغه او د واحد مذکر غائب صيغه. نو دا دو صيغې داسې دي چې په دې کې ضمیر بارز نشته دي. او تدین علاوه دا نور کوم لس صيغې دي، نو په دا کوم 12 صيغې دي، نو په دې ټولو کې ضمیر مرفوع متصل بارز وي. مثلا ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربتا تر د اخره پوری. نو د فعل ماضی کوم سوال له صيغې دي، نو په دوه صيغو کې ضمیر مرفوع متصل بارز نشته دی، او تدین علاوه د نور کوم 12 صيغې دي، نو په دغه 12 صيغو کې ضمیر مرفوع متصل بارز دی. بیا کچری فعل ماضی معلوم وي نو دغه ضمیر به فاعل وي، او کچری فعل ماضی مجهول وي نو بیا به دغه ضمایر دا به بیا په ترکیب کې نائب فاعل واقع کیږي. او کم د مضارع گردان دی یا د امر او د نهی گردان دی، نو په دغه کې کم 15 صيغې داسې دي چې په هغې کې ضمیر مستتر وي، او کم 9 صيغې دي نو په هغې کې ضمیر دا ښکاره وي. په کومو 15 صيغو کې چې ضمیر پټ وي نو هغه 15 صيغې دا دي: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم.
تدین علاوه دا نور کوم نه صيغې دي نو په دې نه صيغو کې ضمیر مرفوع متصل بارز وي نو بیا کچری معلوم نو دغه ضمایر دا به فاعل وي او کچری فعل مجهول وي نو دغه ضمایر دا به بیا نائب فاعل وي نو تدی علامت حاصل دا شو چې د کم لفظ په اخر کې ضمیر مرفوع متصل بارز وي یعنی ښکارا ضمیر وي د فاعل یا نائب فاعل نو دغه لفظ دا به هم فعل وي او تدی مثال دی لکه ضربت ضربت ضربتي نو د دې په اخر کې دا کم ضمیر دی نو دا ضمیر مرفوع متصل بارز دی لہذا دا ضربت دا فعل دی بل علامت ذکر کئ وتاء التانیث ساکنه او اغه تا چې هغه د مؤنث تاوي او ساکنه وي نو دا هم دغه لفظ به هم فعل وي او تدی مثال دی ضربت نو تدی په اخر کې تای تانیث ساکنه راغلی ده لہذا دا ضربت فعل دی البته کما تای متحرکه ده کما ګول تا ده نو هغه د اسم علامت دی او تدین مخکې لفظ به همیشه د پاره مفتوح وي لکه خاشعه ضاربه صادقه وغيرها اخرنی دو علامات صاحب کتاب د فعل دا ذکر کوي ونون التاکید د تاکید کم دو نونونه دي نو دا هم چې به کم لفظ کې وي نو دغه لفظ دا به فعل وي او د تاکید د دوو نونونو نه مراد یو د ثقيلي نون دی او بل د خفيفي نون دی د ثقيلي کم نون دی نو دغه مشدد وي او د خفيفي نون دا ساکن نون ته ویل کیږي او تدی مثال ک ازربن لا يزربن دا د ثقيلي مثالونه دي او د خفيفي مثال لا يزربن یا ازربن وغيرها تو تدی زیف بوری مصنف رحمه الله د فعل تقریبا 14 علامات ذکر کړل لومبه علامت دا او يصح الاخبار به لا عنه دویم د قد داخلي دل دریم د سین داخلي دل سلورم د سوپ داخلي دل پنځم په اخر کې جزم راتلل شپږم د ماضی ګردان ته کېدل وم د مضارع ګردان ته کېدل اتم د یو کلمې امر کېدل نهم د یو کلمې نهي کېدل لسم په اخر کې ضمیر مرفوع متصل راتلل یو لسم تای تانیث ساکن پاغه کې راتلل او بیا د تاکید کم دو نونونه دي یعنی ثقيلي او د خفيفي نون پاغه کې راتلل فإن كل هذه خواص الفعل مصنف فرمایي چې دا ټول چې مونږه کم ذکر کړل نو دا ټول دا دو فعل خواص دي د فعل خاصیتونه دي دا جمله دا په اصل کې د یو اعتراض جواب دی او اعتراض دا کیږي چې تا ویل چې دا د فعل علامات دي او علامت خو د یو سیز هغه ته وایي چې هغه دغه چې څونه افراد دي نو دا غینه نه جدا کیږي حالانکه د فعل بعض علامات داسې دي چې هغه د فعل په بعضی افرادو کې هغه نه موندل کېږي مثلا کم د ثقيلي او د خفيفي نون دي نو دا په فعل ماضی په اخر کې ناراضي یا کم تای تانیث ساکنه ده نو دا د فعل مضارع کم گردان دي نو دا غي په اخر کې ناراضي نو ته دې ته علامات څنګه وي نو صاحب کتاب فرمایي چې د علاماتو نه مراد زما د خاصیات دي او خاصه د یو سیز هغه ته وای چې هغه د هغه په افرادو کې موندل کېږي خواکه په ټولو افرادو کې وي او خواکه په بعضو افرادو کې وي لیکن د هغه په غیر کې نه موندل کېږي نو اگر چې دا کم د ثقيلي او خفيفي نون دي نو دا په فعل ماضی په اخر کې ناراضي یا دا کم تای تانیث ساکنه ده د فعل مضارع کومې صيغې د پاغي کې ناراضي نو اگر چې دا په دې کې ناراضي لیکن تدې کم غیر دی اسم او حرف نو دا خو پاغي کې هم نه موندل کېږي نو د علاماتو نه مراد زمونږه خاصه ده فإن كل هذه خواص الفعل بیا دو اخبار به مطلب بیانې ومعنى الاخبار به د اخبار به مطلب او معنی دا ده ان يكون محكوما به چې دغه لفظ دا محکوم به وي یعنی په دې سره په یو بل سیز باندې حکم لګیدل وي اوس راځو مونږه د عبارت حل او په دې کې کم نحوی فواید دي نو ان شاء الله تعالی هغه نحوی فواید به مونږه ذکر کوو مصنف فرمای ويسمى اسما لسموه على قسمه يسمى دا دو فعل مضارع مجهول صيغه ده
د باب تفعیل نه، یعنی یسمی او یسمى. نو یسمى فعل مجهول دی، په دې کې کوم هو ضمیر مستتر دی هغه اسم طرف ته راجع دی او دا ولا نائب فاعل دی. او اسمن دا په ترکیب کې مفعول به دی او مفعول به دا منصوب وي. او د اسمن په شروع کې چې دا کومه حمزه ده دا حمزه وصلی ده دا غرزیږي، نو موږ به داسې وایو ویسمى اسمن. بیا فرمایي لسموه على قسیمیه لا لکونه وسما على المعنى. لسموه، سمو دا مضاف دی او دا ها ضمیر دا مضاف الیه دی. على قسیمیه، قسیمی دا هم مضاف دی ها ضمیر طرف ته، او قسیمی دا په اصل کې وو قسیمین، او دا دو قسیم دا قسیمین دا تسنیه ده دو قسیم. نو دا قسیم کومه تسنیه ده نو هغه په حالت رفع کې راځي قسیمان، او حالت نسبی او جری راځي قسیمین، ځکه چې دا تسنیه کم حالت نسبی او جری ده نو هغه په یا ما قبل فتح سره وي. لیکن کله چې د تسنیه یا د جمع اضافت وشي نو د اضافت د وجنه دغه نون دا غرزیږي، نو د قسیمین په اخر کې چې دا کم نون دی نو دغه نون د اضافت د وجنه وغرزید. علی قسیمیه لا لکونه وسما علی المعنى. کون دا دو فعل ناقص مصدر دی، په دې کې د ها ضمیر تدی اسم دی، او وسما علی المعنى دا د کون فعل ناقص د لپاره خبر دی. وحد الفعل دا مرکب اضافي، یعنی مضاف مضاف الیه دا خپل منځ کې مبتدا دی. او کلمه تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى، دا پورا جمله دا خبر دی دو هي مبتدای محذوب د پاره، بیا مبتدا خبر د ملکر دا تدینه جمله اسمیه شو، او دا بیا خبر دی د حد الفعل مبتدا د پاره. او کلمه دا موصوف دی تدل على معنى في نفسها، دا جمله تدغه موصوف د پاره صفت جوړیږي، او تدې د پاره د قاعده مونږه ذکر کړی و چې کله د نکرین بعد فعل راشي نو نکره به موصوف وي او دغه فعل دا به ولا صفت وي. تدل على معنى في نفسها، معنى دا هم موصوف دی او فی نفسها دا ولا صفت دی، او تدې په باره کې هم موږ قاعده ذکر کړی و چې کله د نکرین وروستو جار مجرور د ظرف مستقر په مقام کې وي نو عام طور باندې دا په خپل منځ کې موصوف او صفت جوړیږي. دلالتا مقترنه دا هم په خپل منځ کې موصوف صفت دی، او تدې لپاره هم موږ قاعده ذکر کړی و چې کله دو اسمونه وي، دواړه نکری وي یا دواړه معرفي وي، او په تذکیر او تانیث کې او په افراد تثنیه جمع کې موافق وي نو دغه بخپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. نو دلته دا دواړه دلالتا مقترنه دواړه نکری دي او دواړه مؤنث دي، لہذا دا بخپل منځ کې موصوف او صفت دي. دلالتا موصوف دي او مقترنه دا ول صفت دي، او دا په ترکیب کې د تدل فعل د پاره مفعول مطلق دی، او مفعول مطلق چونکه منصوبی نو دی وجنا دلالتا مقترنه دا هم منصوب دی. بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب، وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه، وعلامته دا مبتدا دی، او ان يصح الاخبار به لا عنه دا جمله ولا خبر دی. يصح دا پدی باندې چونکی ان ناسبه داخل شوی دی نو تدی اخر لی نسب ورکړی دی، او دا الاخبار به دا دو یصح د پارا فاعل لی، او چونکی فاعل مرفوع وی نو دی وجنا الاخبار دا مرفوع دی. ودخول قد د دخول عطف دی په ای یصح الاخبار باندې، او چونکه ایصح الاخبار به دا د مبتدا د لپاره خبر دی او خبر مرفوع وي نو دی وجنا په دې خبر باندې چې کوم سیز عطف وي نو هغه به هم مرفوع وي، نو دی وجنا د دخول دا مرفوع دی. ودخول قد والسين وسوف والجزم، دا قد دا لفظ سين سوف او جزم دا دریونه الفاظ دا عطف دی په قد باندې، نو عبارت بدازي شي ودخول قد ودخول السين ودخول سوف ودخول الجزم. او دا سوف دا چونکه مبني بر فتحه دی
نو لیکن دا مجرور دی محلن ځکه چې دا عطف دی په سین باندې. ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف الى الماضي والمضارع دا تصریف دا لفظ دا هم عطف دی په ای صح الاخبار به باندې. وكونه امرا او نهيا دا كونه دا لفظ دا هم عطف دی په ای صح الاخبار به باندې. او دغه شانتي دا واتصال الضمائر البارزه المرفوعه دا اتصال دا لفظ دا هم عطف دی په ای صح الاخبار به باندې. والتصريف الى الماضي والمضارع دا مضارعي دا لفظ دا معطوف دی په ماضي باندې. نو څنګه چې ماضي مجرور ده نو دغه شانتي دا مضارعي دا هم مجرور دی. وكونه امرا او نهيا دا نهيا دا عطف دی په امرن باندې. نو څنګه چې امرن منصوب دی نو دغه شانتي دا نهيا دا هم منصوب دی. واتصال الضمائر البارزه المرفوعه الضمائر دا موصوف دی، البارزه دا ول صفت اول او المرفوعه دا ول صفت ثانی دی. نو موصوف چې کله د خپل دوړو صفاتونو سره ملاو شو نو دا د اتصال مضاف د پاره مضاف الیه دی. نحو ضربتم موږ ویلې شو، ضربتم ویلې شو او ضربتم ویلې شو ځکه چې په دې ټول صورتونو کې تدې په اخر کې ضمیر مرفوع متصل بارز دی. وتاء التانیث الساکنه دلته دا تاء التانیث دا عطف دی په ضمایر باندې. نو څنګه چې ضمایر مجرور دی د اتصال د مضاف الیه د کېدلو د وجه نو د قشانتي د تاء التانیث دا هم مجرور دی، یعنی اتصال تاء التانیث الساکنه. نحو ضربت ونون التاکید او دا نونی دا هم عطف دی په ضمایر باندې، یعنی اتصال نونی التاکید. او دلته هم دا نونی دا په اصل کې دی نونین د نون تسنیه ده او په چونکه په حالت جری کې ده ځکه چې دا د اتصال د پاره مضاف الیه جوړیږي او بیا د اضافت د وجه نه دغه نون دا وګرځید ونون التاکید. فإن كل هذه خواص الفعل، كل هذه دا د ان د پاره اسم دی او د خواص الفعل دا د ان د پاره خبر دی. د ان کم اسم دی دا منصوب او خبر مرفوع. ومعنى الاخبار به دا مبتدا ده او ان يكون محكوما به دا ولا خبر دی. او ان يكون دا فعل ناقص دی، پدې کې کم هو ضمیر دی نو هغه ولا اسم دی او محكوما به دا ولا خبر دی. یو ځل مونږ بیا دا عبارت وایو ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى. او اسم تا اسم نم ورکړی کیږي دا تدی وجنا چې اسم دا پخپل قسیمینو باندې پخپل مخالفینو باندې پاغي باندې بلند او اوچت دی. لا لكونه اسما على المعنى نه تدی وجنا چې اسم دا پخپل مسما باندې علامت دی، پخپل معنی باندې علامت دی. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى. د فعل تعریف دا دی چې فعل داسې کلمه ده چې هغه بخپل معنی باندې بخپل دلالت کوي، داسې دلالت چې هغه ته دغه معنی د زمانه سره یوځای وي، مقترن وي، یعنی په دریو زمانو کې پکې یو زمانه وي لکه ضربا یضرب او اضرب. د فعل علامت دا دی ای صح الاخبار به لا عنه چې په دې سره خبر ورکول صحیح وي نه تدینه. او نور علامات دا دي چې په کم لفظ باندې قد داخل وي، سین، سوف او په اخر کې جزم وي نو دا هم افعال دي. والتصريف الى الماضي والمضارع د یو لفظ ماضي او مضارع طرف ته اوړېدل، یعنی د ماضي او مضارع ګردان داغه نه کېدل، یا د یو لفظ امر او نهي کېدل. واتصال الضمائر البارزه المرفوعه ضمیر مرفوع متصل بارز د یو لفظ په اخر کې راتلل لکه ضربتو، ضربتا یا ضربتی. او دغه شانتي د تای تانیث ساکنین په اخر کې راتلل لکه ضربت. او د تاکید کم نون دو نونونه دي، یعنی د ثقلی او د خفیفی نون د یو لفظ په اخر کې راتلل. فإن كل هذه خواص الفعل، یقینا دا ټول د فعل خواص دي. ومعنى الاخبار به ان يكون محكوما به، او د اخبار به مطلب او معنی دا ده چې دغه لفظ دا محکوم به وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.